السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زمون دا درس ننني موضوع جدن وعلى تشهد ويلي جنان بمونغا تشهد ويلو بعضی رونا دیس شته چې هغوی په تشهد کې هم غلطیانې کوي، کمزوریانې شته. نو د تشهد هغه کمزوریان چې دي نو هغه لرې کول غواړي چې هغه موږ ته معلومې شي. نو اول به موږ هغه غلطیانې ووایو چې کومې غلطیانې کېږي او څنګه کېږي. نو په هغې کې اولنی دی التحیة لله. ډېر کسان هغه داسې وایي چې التحیة لله. نو التحیة لله د دې خیال ساتل پکار دی. په تا باندې چې کوم شد دی نو هغه صحیح ویل پکار دی التحیات لله. بیا والصلوات والطیبات. نو والطیبات په دې کې اکثر بعضې وروڼه داسې چې هغه وایي چې والطیبات. نو والطیبات ویل نه دی پکار، دا هم والطیبات پکار دی. السلام علیک. نو السلام علیک، نو السلام علیک ویل دا بیا غلط دی. نو دا هم دغه شانتې کې ویل پکار چې موږ وایو السلام علیک. بیا ایها النبی. نو په دې کې دا کوم شدونه دي د دې هېڅوک هم خیال نه ساتي. نو ایها النبی وایي، نو ایها النبی دا غلط ویل دی. نو دا هم دغه شانتې کې پکار چې موږ وایو ایها النبی. بیا ورحمة الله وبرکاته. بیا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین په دې کې هم اکثر وروڼه دا غلطي کوي چې وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحین. د ډېرې تعدۍ د وجې نه اکثر دقه هم غلط ویلی کېږي. د دې وجې نه د دې اصلاح کول پکار چې موږ د دې نه دا خپلې غلطیانې لرې کړو. نو موږ دا تشهد وایو. نو دا تشهد چې موږ څنګه ووایو د دې دا الفاظ چې کوم ټیک دي نو موږ به دا ټیک ووایو. نو هغې ته موږ خیال کوو دا خپل الفاظ دغه شانتې کې صحیح کړو. نو چې کله موږ په قاعده باندې کښېنو تشهد شروع کړو نو په دې طریقه سره به وایو التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دغه شانتې کې دا الفاظ ویل پکار دي چې موږ دا الفاظ دغه شانتې کې ووایو نو زموږ د لمونځ دا الفاظ به ټیک شي. وما علینا الا البلاغ.